اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ. نن د موږ ټیم څه کومه دی بیا پریکړه کړې د صرف او صرف د پښتنو دپاره. نن چې کومه ویډیو مو سره دی هغه د کورونا وایرس په حوالې سره دی چې کورونا وایرس څه دی او د کورونا وایرس علامات څه دي او دا به پیلو کیږي څنګه. چې کومه مو نیټ نه کوم ریسرچ کړی دی د هغه WHO چې کوم دی د امریکا غټ ویب سایټ دی هغه نه، او چې څومره هم د پاکستان ډاکټران دي نه هغو ریسرچ مو کړی دی په نیټ باندې. نو د دې په حوالې سره نن مو سره ویډیو تر اخره پورې وګورو. انشاءالله ویډیو به ستاسو خوښیږي. نو ما سره ناست دی انور بای دی. دې ته زه په خپل پروګرام کې هرکلی او سلامونه وایم. وعلیکم السلام، ډېره مهرباني کفایت. د انور بای لکه د دوه میاشتو نه چې کومه دی مو په سوشل میډیا باندې دا کس چې کورونا وایرس دی نن به کورونا وایرس په حوالې سره ته لږ زه څه وایي چې کورونا وایرس څه ته دی. کفایت الله بای، اول به مونږ راشو کورونا وایرس څه ته وایي. کورونا وایرس اول ځل په 2019 کې چاینا کې هغه اول پیشنټ مونږ سره ظاهر شوی و. دا مونږ سره ریسرچ شوی دی WHO طرفه څخه. اول چې کوم پیشنټ دی په چاینا کې ووهان سیټي کې په 2019 کې ډیټیکټ شولو. هغه نه بعد بیا 3 میاشتې بعد 3 مانت بعد د په اورال 33 کنټریز کې، مطلب 33 کنټریز کې مونږ سره دی اورال ورلد مونږ سره پیشنټ نور ظاهر شولو چاینا نه علاوه. بیا د فروری 2020 فروری پورې د چاینا نه علاوه 4000 پیشنټ مونږ سره آل اوور د ورلد نور ظاهر شولو. نه کورونا وایرس لکه نوم نه ظاهریږي. کورونا وایرس دا یو وایرس دی. وایرس هغه یو هر شي ته وایي چې هغه بهر څه انفیکشن نه کس کوي څو پورې چې تا بډي ته دننه شوی نه. او کورونا وایرس دا یوه فیملی دی د وایرس. دا اول ځل مونږ سره ویلی شي چې ځناور نه هغه منګور سامپو ته وایي که هغه مونږ سره منګکان چې کوم هغه دی هغه هیومن ته انټر شولو چې هغه په هیومن کې پروډکشن سټارټ کړو. او دا تکلیفونه اوس نن سبا د کوم سټارټ دی دا په سټارټ شو. که د دې به مو سره خامخا څه علامات وي که نه کورونا وایرس سره د دې علامات په حوالې سره هم لږ بالکل لکه WHO نه چې ما کوم ریسرچ وکړو ورلد هیلث ارګنایزیشن نه هغه یې څو سیمټم مین ښیي. هغه مو سره فیور تبه دی او دې نه علاوه مونږ سره ټوخی دی سخت سینه وایي. او دې نه علاوه مونږ سره هیډک دی سر درد کوم دی. او دې نه علاوه ډېر سخت سلی کې تکلیف چې هغه ته سلی وایي بار بار سړي ته تکلیف وي. او دې نه علاوه سلی د وجې سینې ته تکلیف درد ډېر سخت درد وي. او دې نه علاوه وومیټینګ چې هغه الټي کول دي او خېټه خرپېدل دي. دا د WHO طرفه مین سیمټمز دي، علامات دي. لکه کورونا وایرس کومه دی دا مو سره د یو انسان نه بل انسان ته یا د یو جناور نه بل جناور ته دا مو سره څنګه پیلو کیږي؟ بالکل لکه څنګه مو ویلو لاسونو سره ټچ کول. داسې پیشنټس هغه ته الریډي هغه موږ افیکټډ وي چې لاسونو سره ته ټچ کوي او هغه لاسونه سره بیا خولې ته مختلف ارګان ته هغه شکایت د خولې په ذریعې څنګو په ذریعې سترګو په ذریعې هغه بیا انټر کیږي. او دې نه علاوه چې ته ډېرو خلکو کې ګرځې که هغه شادي حالو کې ولې نه وي که جلوسونو کې ولې نه وي که هوټلو کې ولې نه وي که ته ټریولینګ کوې. مین پوینټ دا دی ځکه چې ته یو داسې شی ټچ کې په ګاډو ماډو کې چې هغه الریډي انفیکټډ پرسن د وجې هغه انفیکټ شوی کورونا وایرس وجې دا زمونږ بیا انټر کېږي بورډ ته او همدغه شانتې بیا د ټول سیمټم موږ ته تکلیف ورکوي. بیا لکه WHO نه اوس کوم نور داسې ډاکټران دي که د پاکستان دي که د نورو ملکونو دي هغو نه څه داسې ریسرچ شوی دی چې دې نه به موږ ځان څنګه بچو کوو؟ بالکل کفایت الله بای یلی شي چې ګلاوز چول لکه څنګه بار زه وایم ګلاوز چول، دې نه علاوه ماسک چول او دې نه علاوه خوله مینځل او بیا ډېرې اوبه څښل. او دې نه علاوه یو بل د نن سبا خبر ته ویږي چې ویټامین سي څه سړی بار هغه مونږ سره مالټې په شکل کې لیمبو په شکل کې د مونږ سره خوري د یو غټ اثر لري د دې بچاو دپاره. او دې نه علاوه لکه د دې خو میډیسن نشته خو البته مو خپل امیون سیسټم دی چې کوم دی هغه مو ته مضبوطولی شو چې موږ داسې سیسټم څخه د بیماري خلاف کار کوي. نو د ویټامین سي په شکل کې فروټ په شکل کې او دې نه علاوه د بزري کوم خوراکو دي نه زیات بچاو پکار دی. دا موږ سره مین بچاو کې راځي. لکه مو سره هغه کوم خلک باندې چې کومه دی دا زیات افیکټ کوي؟ بالکل کفایت الله بای لکه مو ویل امیون سیسټم موږ حکومت مدافعت دی زموږ سیسټم دی هغه بچو لږ کمزوري او د بډاګانو دا دوه مین چې کوم دي نن سبا چې کوم پیشنټ راکېږي هغه دا پکې مین نن سبا دي چې بچي ډېر زیات افیکټ کېږي او بډاګان چې زیات عمر ور خلک دي ډېر زیات افیکټ کېږي دې بیماري نه. لکه دا کورونا وایرس کوم دی دا مو سره د 2 میاشتو نه دی د دې څه اوسه پرې څه علاج راوتلی دی علاج شته او که نشته دی؟ کفایت الله بای دې باندې ډېر غټ ریسرچ روان دی. البته په چاینا کې ډېر زیات خلک ټیکم شولو خو دې داسې علاج نشته دی. البته مونږ د امیون سیسټم کوم قوت مدافعت او ته سټرونګ کولی
شو بیا ډېر څه پیشنټ دی ریکور شولو خو البته سپیسیفیک ټریټمنټ بالکل نشته ویکسین نشته دی البته انشاءالله ډېر غټ ارګنایزیشن لګیا دی انشاءالله ډېر زر به هر ول دی ورته دی ټریټمنټ راځي. ډېره مننه سید انور بھائی. ډېره مهرباني. ملګرو لکه کومه ویډیو تاسو وایي چې څومره هم مو ریسرچ کړی و WHO نه او چې نورو ډاکټرانو نه چې کوم مو ریسرچ کړی و صرف او صرف د ستاسو پښتنو ورونو لپاره لکه تاسو مو ریسرچ کې کوم وایي لکه د دې مو سره څه علاج وسه پرې نه دی راوتلی لکه خپل علاج کومه دی خپل حفاظت به د ځان په خپله باندې کوي لکه مو ماسک وچو یا مو ګلوز وچو لکه د دې حفاظت مو سره به په خپله کوي. ملګرو امید لرم چې د ویډیو مو خوښ شي د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ.